الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وقال تعالى في مقام الآخر في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ. گرامی قدر زما عزت مندو قدر مندو نوجوانانو سپینگیری بزرگانو معشومانانو لری نزدینا جمعه مزد پارا راتک کون کو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید وایم هر کله وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما عزت مندو جمعه مبارکه ورځ دی. نن زمونږه بیان چې کوم موضوع دی هغه د انسان د ایمان سلامتی. الله رب کریم ډیر شای انعامونه په مونږ باندې کړي دي. که مونږه ورځ او شپه ایوکو او د ده نعمتونه شمارو قرآن کې الله فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا. فرمائی که تاسو زمان نعمتونه شماره تاسو بیا ونه شماره دومره نعمتونه می در کړي دي. خو ما عزتمندو په دې کل نعمتونو کې الله چې انسان ته عظیم نعمت ورکړی دی هغه ایمان دی. خو نن افسوس خبر دا دی چې مونږ ته هر یو شیز په مفته کې میلاو شوی دی له جهته مونږ سره قدر نه وي. اسې هوښیارتیا دپاره او زده کړې دپاره یو حکایت ته ذکر کوم چې یو سړي بل سړي سره ملګري وه. نو پخوا بچا چې بل چاته شمله ورکړله پګړۍ بیا ورکړله نو دا به ډېره کلکه ملګري سمجاو کېده. نو یو ملګري بل ملګري ته په ملګرتیا کې په یارانه دوستانه کې ښکلې ښایسته شمله ورکړه قیمتي. ورځې شپې تیرې دی. یو ورځ هغه صاحب ناست دی څه ګوري چې خپل پیزار کمې کیړۍ چې د پخپو دي هغه په هغه شملې باندې صفا کوي. یو کس پې باندې تیرېدو ورته ودرېدو عجیبه سړی دومره قیمتي پګړۍ شمله دی دا او ته پیزار په صفا کې خپلې سپلې په صفا کې. وی خبر داسې ده چې ما دا کیړۍ دا چې دی دا پیزار دا مې په خپلو پیسو اخیستی دي او دا شمله چې دی دا ما ته چا په تحفه کې راکړې ده. نو خبر دی دپاره کم یو شیز چې په مفته کې انسان ته میلاو شي نو بیا هغه شیز انسان سره قدر و قیمت او منزلت نه وي. نو ما عزتمندو محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما طرف توجه وکړئ چې الله مخلوق پیدا کړی دی او دی بیا څلور قسمونه ګرځولی دي. څلور قسمونه. کم قسمونه دي؟ واورئ توجه وکړئ. فرمایي یو انسان الله پیدا کی په مسلمان کور کې مسلمان پیدا کی او مسلمان دی مړ شي. یو. فرمایي یو الله پیدا کی کافر په کور کې کافر لوی شي او کافر مړ شي. یو الله پیدا کی د کافر په کور کې کافر لوی شي خو په آخر کې ایمان دولت ورته نصیب شي. وی د کافر کور کې پیدا شوی د کافر په کور کې لوی شوی کافر په کور کې په آخر کې د ایمان دولت ورته نصیب شي. یو داسې وي چې د مسلمان په کور کې پیدا شي مسلمان په کور کې را لوی شي خو په آخر کې خاتمه د دغه انسان په ایمان نه وشي په کفر باندې وشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انما الاعمال بالخواتیم. انسان د عمل دارومدار چې د عمل ثواب چې د هغه په آخر خاتمه باندې که د ښېګړې کړې وي اخره خاتمه یې په ایمان وشوه خو الله به د دې ښېګړو بدل ور عطا کړي. که دغه انسان ښېګړې کړې وي اخره خاتمه یې په ایمان ونه شوه نو دا
فحبطت اعماله د عملونه ضایع شول. څومره میجورټي اتارټي چې الله انسان ته ورکړې ده، کم عزت الله ورکړی هغه یې څه په وجه سره ورکړی د ایمان دولت په صدقې ورکړی. نن نه په سوونو کاله مخکې د روم په ځمکه باندې یو ښار آباد و، نوم یې و افسوس. د هغې ښار بادشاه چې و دکیانوس نوم یې و، او هغه په خپله باندې هم کافر و او خلق په کفر تر بلل، او د یو ذات عبادت کولو نه به خلق منع کول. بس خلقو بخپل په هغه زمانہ کې ایمان پټوله. مختلف روایات دي. سری روایتو کې راځي چې شپږ ملګري وو، څو کې راځي چې اووه ملګري وو، څو کې راځي اته ملګري وو. وی چې دا باچا خو به مونږ پورې هم راورسي، مونږ به هم پته ورته ولګي. څوک وایي نه دا د بادشاه خاص کسانو، د کیانوس بادشاه خاص کسانو وزیرانو چې داسې نه په مونږ باندې خبر نشي. نو د ده خبرېدا نه مخکې مونږ به یو ځان سیټ ته کړو، دا خپل ایمان به ترې بچ کړو. نو دا ملګري روان شو، په لار کې یو شپنکی هم ورسره شو او هغه سره سپی و. دوی درې ځله وشړلو چې مونږ خو د خپل ایمان حفاظت دپاره ځو، ته څه کوې چې مونږ پسې ځې. نو الله په دریم ځل شړلو باندې سپي ته ګویایي ورکړه. هغه وایي چې څنګه ستاسو د یو ذات عبادت کول خوښوئ، داسې زه هم خوښوم، ما هم در سره پرېږدم. نو دوی داسې ښار نه په ښه لرې فاصلې باندې لاړل. په غرونو کې یو غار یې وکتلو، ورسره ځنګل دی او ځنګل په کناره کې یو غر دی او غره کې غار دی. غار ته وردننه شو. چې وردننه شو، یوه ورځ نه دوه ورځې نه الله دوی ته 309 کاله خوب ورکړلو. 309 کاله. قرآن کې الله فرمای ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. تعالی را حیرانتیا نه درکې؟ دا د حیرانتیا خبر نه دی چې هغه غار وال، آسوري وال او د ځنګل وال زمونږ له نښو نه یوه حیرانتیا واله نښه. 309 کاله الله خوب ورکړو. بادشاه ته خبر ورسېده چې دغسې څه کسانو ایمان تا نه پټ کړو او فلاني غار ته دننه شو. بادشاه په غضب کې راغی، په جلال کې راغی. وای بس داسې وکړئ چې د غار خوله ورپسې بند کړئ، دیوار پې اوچت کړئ. او دا ډیوټي یو داسې سړي ته ورکړه چې هغه هم په خپله مسلمان، هغه خپل ایمان پټولو. نو چونکې حکم خلاف ورزي خو یې کولی نه شو او هغه ته پته وه چې دا د الله دوستان دي او الله د ایمان والو هر ځای کې حفاظت کوي. نو هغه دیوار پې باندې اوچت کړلو، خو یو صندوق یې کېښودو او په صندوق کې د دوی تاریخ او د دوی نومونه او د دوی مکمل ډیټا، مکمل تفصیل ولیکلو چې دا بیا خلکو ته پته ولګي چې څومره وخت بعده باید د دې خلکو پته لګي. او زه خو دا وایم چې دغه سړي دا عمل دې له جهته کولو چې خلکو ته پته ولګي چې الله به 309 کالونه بعد دا خلک راپاسوي. ځکه دا تاریخ لیکلو. دته چا ویل نو چې تاریخ ولیکه، په خپله تاریخ ولیکلو. دا کسان د پیژندل، دیوار اوچت شلو. 309 کاله تیر شو. 309 کالونه بعده په دوی کې چې کوم مشر و یملیخه سترګې وغړولې. تفاسیر لیکي الله په دوی کې په دوی باندې څو انعامونه وکړو. ګوره مونږ یوه شپه یوه ورځ بغیر د ډوډۍ نشو تیرولی او دوی 309 کاله تیر کړل بغیر د ډوډۍ، بغیر د خوراک سکاک، بغیر د چاراندام کولو. 6 میاشتونه بعد به جبریل یو اړخ نه بل اړخ ته اړول. الله به دا سپی هم فرشتو ته ورسره اوړوئ را اوړوئ، دې دپاره چې څوک زما نیکانو سره کینی
نو چې څنګه دوی حفاظت کوو هغه د ذات نه سپی ولې نه وي د ده به هم حفاظت ورسره کوو. قرآن کې الله فرمایي فاعتبروا یا اولی الابصار، اے سترګورو قرآن کې غور کوئ. او الله باندې دومره دا سپی الله ته نږدې شو، دومره ورته خوښ شو چې قرآن کې ذکر وکړو. او دا ملګري چې ایمان حفاظت لپاره یو غار ته دننه شو، الله ته دومره خوښ شول چې پوره یو سورت نازل کړو قرآن کې. او کهف په نوم باندې سوره کهف په نوم باندې مشهور شو. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې دا سورت جمعې په ورځ وایي، چې په یوه جمعه یې وایي تر بله جمعې پورې الله رب کریم دا سړی هر قسمه آفتونو مصیبتونو نه په حفظ و امان کې وساتي. سوره کهف چې وایي یوه جمعه او بله جمعه، نو دا خپل نیت وکړئ جوړوئ. او انشاءالله د دوی په صدقې چې دوی خپل ایمان بچ کولو دپاره دومره لرې لاړل، او بیا الله دوی ته 309 کاله خوب ورکړه چې راپاڅېدل. الله فرمایي وکلب باسط ذراعیه بالوصید، فرمایي سپي ته ګورئ چې د غار په خوله کې خپل خپې اوږدې کړي دي او پروت دی. یا رب موږ خو به قرآن وایو، ته به موږ ته په دې هم ثواب راکوې، په دې کلب ټکي به ته موږ ته 10 نیکانه راکوې. کلب خو سپي ته وایي. الله فرمایي ها ځکه بیا درکوم چې د زما نیکانو سره ناسته کړې ده. ته دې بد یې، ته چې څومره بد یې، خو چې نیکانو سره کښېنې الله به تا ته د نیکانو په نظر باندې ګوري. نو ما عزتمندو قدرمندو 309 کالو نه بعد بید روس بادشاه راغی، مسلمان بادشاه و. یملیخه پاڅېدو، بازار ته لاړی، دوی ته لوږه محسوس شوه چې څه درله راوړمه. وی کتل چې هر ځای لکه مسلمانو ښار ته چې ورشي مقصد چېرته یا الله لیکلي، چېرته یا رسول الله لیکلي، چېرته صلاتو لیکلي، پته لګي چې دا د مسلمانو ملک دی. دی چې راغی حالات بدل شوي دي. سکه یې روباسله، هغه نانبایي ته تنوري ته یې ورکړله. هغه چې سکه واخیسته وایي دا دې څه راکړه؟ وایي څه مې درکړه، روپۍ مې درکړې که نه؟ وایي دا د کمې زمانې مال راکړې. وایي کمې زمانې؟ پرون مې وړه خرڅ کړي او نن یې تاله درکوم. نو ما عزتمندو هغه پوه شو چې څه خبره بیله دی. په دې کې د بادشاه شورتیان ولاړو، فورا لاړه بادشاه ته. په دې وخت کې یوه فتنه پورته شوې، خلکو به قیامت نه منلو. دا بیدروس بادشاه ډېر نیک سړی او ده به دا دعا کوله یا رب یوه داسې عجیبه کرشمه ښکاره کې چې دا خلک آخرت ومني. قیامت ورځې نه خلکو انکار شروع کړی دی. نو بادشاه په منډه سره دا سړی را وغوښتلو او سکې یې وکتلې، وایي دا خو دقیانوسي سکه دی. دقیانوس بادشاه خو نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی دی، تاسو څنګه؟ نو ده دا ټوله خبره ورته بیان کړه. نو بادشاه ورسره روان شو سره د خپلو رفقاو. ما عزتمندو چې کله نږدې راغه نو دوی خپل منځ کې غېږې ورکړه، وایي دا خو موږ باندې خلک خبر شوي دي. دی هم وردننه شو، بس الله یوه هوا پې باندې راوستله. قرآن کې الله فرمایي یو خوا سوری دی بل خوا سوری دی، لمر چې راوچتېږي اول اول په دوی باندې لګي، بالکل په هوا کې پراته دي. الله فرمایي بالکل صفا هوا کې پراته دي، او بیا چې پرېوځي اخیر کې دا لمر دوی ته ښکارېږي. الله فرمایي دومره روب مې ایښودی دی چې څوک دوی خواته نږدې نشي ورتلی. څو ځله بادشاهانو کوششات کړي دي، لښکرې ورلېږلي دي، الله په دوی باندې هوا راوستې اوچت کړي. الله فرمایي ما دوی خواته روب ایښودی دی. دنیا څومره ترقي وکړه خو اصحاب کهف خواته نږدې نشي ورتلی. ما عزتمندو قدرمندو دا هغه خلکو بادشاه چې راغی بیا هلته یو جومات پې باندې جوړ کړی. اوس د مسلمانو جومات ته پې باندې بیت المقدس طرف ته هغه مخ دی، اوس چې کوم جومات دی هغه مسجد حرام ته مخ دی. بهرحال ایمان دا ډېر اهمیت لري، دا یو ډېر اهم شیز دی، اهم شیز دی. خو موږ ته مسلمانو ته د دې فکر نشته. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د انسان ایمان چې دی دا په څلورو خبرو د نه بعضې اوقاتو کې اخیستلی کېږي. څلور خبرې کمې دي؟ الله محبوب فرمایي هر هغه یو سړی چې دی د مور او پلار نافرمان وي، هر هغه یو سړی چې دی مسلمان ته اذیت ورکوي، مسلمان باندې ظلم کوي، فرمایي الله به ایمان ته والي. هغه یو سړی چې شراب څکي او کم سړی چې ګناه ته په ګناه نظر نه ګوري. نو موږ چې دا په ودونو کې کم خرافات کوو،
که چېرته مونږ ګناه ته په ګناه نظر کتلی مونږ به دا ګناه کړې وه نه. مونږ خلک غلا کوي، غلا کوي ګناه ته ګناه په نظر باندې نه ګوري، کنې یو ځل به دې کړې وه، دوه ځله به دې کړې وه، بار بار یې کوي خو ته د ګناه په نظر نه ورته ګورې. مسلمانه ته ګیره خرایې، دا عظیمه ګناه دی. یو موټی ګیره ساتل دا واجب دی، دا واجب دی، او دې نه کمه ساتل دا حرام دی. نو یو ځل دې وکړو، دوه ځله دې وکړو، بس معافي ورکه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي څوک چې ګیرې یو ویښته کټ کړي، یو ویښته کټ کولو په بدل کې په قبر کې دته یو لړم پیدا کیږي. ته له خپله سوچ وکړه، که ته ګیره پرېږدې د مسلمانو ملک ته تا څوک وباسي نه، خو رب ته خو به مخامخ کېږي. قرآن کې الله فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته. ښځه به درنه تښتي، رور به درنه تښتي، زوی به درنه تښتي، چې چا له وجې نه یاره ما ته خو ښځه وایي چې بیا پرېږده، وروسته بیا پرېږدي چې حج ته لاړ شي یا عمرې ته. دا ما عزتمندو یو بس د دنیا لالچ دی. دا لالچ له ځان نه باسل پکار دي. خپل رب رحمان ته ځان سیده کول پکار دي، ځان سیده کول پکار دي. ایمان ډېر غټ اهمیت لري. ما عزتمندو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه ټوله شپه به عبادت کول او جړه به داسې جړه کول لکه دا ماشوم چې وږی او مور پی نه ورته میلاوي، داسې چغې بیا وهلې. چا تپوس ترې وکړو چې ولې ته په خپلو ګناهونو باندې دومره جړه کوې؟ وایي نه، زه په خپلو ګناهونو جړه نه کوم. که زما ګناهونه د غره په برابر وي، زما رب تر مخه هیڅ نه دي. زه د دې خبرې فکرمند یم، د دې خبرې فکرمند یم چې داسې نه چې زما اخیره خاتمه په کفر وشي. ما عزتمندو امام حسن بصري رحمت الله علیه یو ورځ په کټ کې ناست دی، خلکو یو سړي ته پړي ورچولي دي او راکاږي، سړی مړ دی راکاږي، خلک ځان پسې. امام حسن بصري رحمت الله علیه چې هغه سړي مخ وکتلو، دومره د الله خوف په باندې راغی چې له کټ نه را پرېوتو، چغې یې ووهله، بېهوشه شو. چې په هوش راغی، کسان وایي علي جان ولې؟ وایي دا کم سړي اوس چې جنازه تېره شوه دا خلکو راکاږلو، دا د خپلې زمانې یو انتهایي نیک سړی، عابد پارسا سړی و، د خپلې زمانې نیک سړی و. وایي بیا دا دې حد ته څنګه ورسېدو چې نن خلکو پړي ورچولي دي او راکاږي د سپي په شان باندې، داسې خو به مړ سپی څوک نه راکاږي. وایي دا ډېر عبادت ګزاره و. یوه ورځ مونځ ته تلو، په یوې ښځې نظر پرېوتو، شیطان خطا کړو، ورغی هغې ته د خپل محبت اظهار وکړو چې ته ما سره واده وکړه. هغې ورته وایي چې زه به تا سره واده وکړم خو زه خو عیسایت مذهب لرم، ته که عیسایي کېږي زه به تا سره واده وکړم. وایي ده دا خبر پټه کړه، خو چونکې الله به په څه وجې ته ناراضه شوی، اخیر ورغی ورته وایي بس ټیک شو، زه د ستاسو عیسایت مذهب قبلوم خو ته ما سره واده وکړه. نو هغې ورته وایي نفرین دي وي او په تا دي وي، زه تا سره واده نه کوم. وایي ولې؟ زه خو ستا دپاره خپل مذهب پرېږدوم. وایي ته خلکو کې مشهور چې دا نیک پارسا عابد سړی دی. وایي بدبخت دی یو سړی چې خپل دین سره وفا نشي کولی به ښځې سره څه وفا وکړي. ته ما دپاره خپل دین پرېښو، تا پرېښو، خو الحمدلله زه بېګه شپې راسې مسلمانه شوې، ما کلمه ویلې ده. امام حسن بصري صاحب ورته فرمایي دا پرون چا ووجلو، نن خلک هغه دې راکاږي، په کفر باندې خاتمه وشو. یاد وساتئ هرې ګناه ته غټه وایه، که وړکوټې نه وړکوټې ولې نه وي، ولې چې پته نشته الله په کومې ګناه ته نه خفه کېږي، او هرې نیکي ته چې وړکوټې نه وړکوټې وي کوئ یې خامخا په غټ نظر ورته ګورئ، ولې پته نشته الله په کومه ده ناراضي کېږي. ما عزتمندو قدرمندو موږ ته پکار ده مسلمان یو چې د خپل ایمان فکر وکړو. ایمان بچ کېدا اسباب څه شی دي؟ بچ کېدا اسباب څه شی دي؟ بیماری سړي ته ولګي، د بیماری دپاره یوه دوایي وي. انسان د ایمان غوندې قیمتي سرمایې بچ کېدا دوایي څه شی دی؟ ډېر شی علماء کرامو ذکر کړي دي.
ما عزت مندو یو دا چل گناہ مجلس نہ انسان دے ځان ساتي د گناہ په محفل کې د نه کینی دې سره سره بهترین د انسان ایمان بچ کې دا هتیار څه شاید چې انسان د دعا کوي دعا چې یا رب په اخر وخت کې زما اخیره خاتمه په ایمان کې اخر وخت کې زما اخیره خاتمه په ایمان کې حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه تا یو سړی دعا وکړه نو دوه ورته د سې دعا مراته کو دا دعا راته کو چې الله د اخیره خاتمه په ایمان کې ځکه چې لوړو نه بهترینه سرمایه چه دی هغه د انسان ایمان دی او چې ایمان در نه واخیستلی شي نو یو حدیث درته بیانوم بیا به انشاءالله خپلې خبرې بندو الله محبوب فرمایي کله چې یو سړی په کفر باندې مړ شي نو شیطان په دې وخت کې د سره چیلې وي او شیطان لوس وي په بدن باندې جامې نه وي اور اخیستی وي او روان وي د جنازې نه مخکې او وای په یو سړی باندې زما مهنت رنگ راوړو زه کامیاب شوم په جهنم کې به ما سره وي نبی علیہ السلام فرمای فرشته یو اور صندوق راوړي او دا صاحب پکې کېږدي او بیا د اور سر په بند کړل شي او د اور ټاله ورته وهلی شي بیا دا صندوق اوچت کړل شي یو بل د اور په صندوق کې کېښودلی شي د اور سر په بند کړلی شي د اور مقفل ټاله ورته وویلی شي دریم صندوق کې کېښودلی شي هغه باندې سر بند کړلی شي او بیا دریمه د اور ټاله ورته وویلی شي څه دپاره چې دا سړی به دائما ابدا په دې اور کې لوبړېږي حدیث شریف کې راځي جهنمیان به 1000 سال الله ته آوازونه کوي حضرت مالک علیہ السلام ورته فرمای سوای یو زرو کلونه بعد به جواب ورکی وای مونږ خو دومره رب ته آوازونه وکړو جواب نه راکړي مونږ خو د لګ لدیزي نه وباسي حضرت مالک علیہ السلام ورته فرمای وای چې چاته وای په دنیا کې مو د تابعداري ولې نه کوله نبی علیہ السلام فرمای دا خرچ آوازونه کوي دقه سي اوازونه بدوي بیا شروع کی د ډېرې مجموعه نه الامان والحفیظ الله رب کریم دې مونږ ته د خپل ایمان سلامتی نصیب کړي آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه